ګرانو کتونکو علب خان شیرپوی یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ په دې سیمه کې زنانه د یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، یا خو د تعلیم په مد کې دي، خو د صحت په مد کې دي، خو د کور په مد کې دي. خو چې کم سیلاب راغلی دی نو په دغه سیلاب کې د ډیرو زنانو فصلونه خراب شوي دي، چې کونډې دي، خپل له لوټې مالک وو. دغه شانتې په ډیرو باندې بیماری لګېدلي. خو د مونډۍ په پل باندې به خبرې اترې کوو چې د مونډۍ پل اړېدو نه وروستو د سیلاب زنانو ته کم تکالیف دي. نو راځئ د دې زنانو دا خبرې اورو. بیا الله رسره ډېر خو کوم ته اسانه شوله او لارم په دې طرف باندې د پلارګانې ټول ارسم بس په دې طرف باندې ځو راځو. تکلیف راته ډېر زیات په کشتو کې. خمورې درد ووایه چې دا پل جوړ نه و نو مخکې به څه کې تلې او څومره تکلیف و درته؟ ډېر راته تکلیف و که نه. او څه کې به تلې؟ دغه لاول خو چې را پل و په دې پل باندې دغه بس بیا را کشتۍ شولې خو تکلیف راته ډېر زیات په کشتو کې. او کشتو کې به فرید لږ نه پیسې به نه پیسې به رانه اخېستلې څو روپۍ به درنه اخېستې؟ ډېر شو. او ټیم به هم څومره ضایع کېده؟ والله بس ټیم دغه شانتې به ونه و. ټیم به هم ډېر خرابېده. ټیم به خرابېده. او دا خلکو چې دا کار وکړو نو دعا به ورته کېښودې؟ ولې ورته دعا نه کوو؟ چې روغتون دواګانې مې ته کړلې. الله دې ورسره ډېر خو کړي. پر چا زموږ دپاره د عام خلکو له جوړ کړو دا پلو. خدای دې ورسره ډېر خو کړي. ګرانو کتونکو تاسو دغه زنانه خبرې واورېدې چې دا په دغه پل باندې ډېر په مشکل سره تېرېږي. خو د هغې خلکو یې ډېره شکریه ادا کړه کم خلکه چې دا اپنی مدد آپ سره جوړوي. په دې کې د بازۍ میاګان میا آفتاب صاحب هغه د نورو سره میاګانو د علاقې د خلکو سره اپنی مدد آپ چې کوم دی نو دا پل جوړوي. په دې باندې دا تختې لګوي او دې لپاره نه چې موږ پرې چا نه پیسې واخلو بلکې دې دپاره چې موږ پرې د خلکو مدد وکړو، خلک ته اسانتیاګانې راشي. نو په هغه اسانتیاګانو کې زنانو ته چې کومې اسانتیاګانې رالې نو دغه زنانه په هغې باندې څومره د خوشحالۍ څرګندونه کوي چونکې دا د حکومت کار دی، دا د انتظامیې کار دی. خو دغې خلکو د دې ولس دې تکلیف ته وکتل او دغه زنانو دغه تکالیف مد نظر رکھتے ہوئے دا اهم قدم چې کوم دی نو هغه پورته کړ. نو دا هم د سره یو پروګرام شریک کو. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.